یو کس تپوس کړی چې داسې حقوق کوم دي چې په هغې کې د الله او د مخلوق د دواړو حق دی. هر ګناه داسې ده چې هغه د مخلوق سره تعلق لري، د مخلوق حق تلفي ده، نو هغه د الله حق تلفي هم ده. مثلا غصب او غلا دا د مخلوق حق تلفي ده. پردی مال غلا کو نو دا د مخلوق سره زیاتې او ګناه ده، لیکن دې سره سره دا د الله جل شانه هم حق تلفي ده. ولی الله پاک د دې نه منع کړی وي او ته منع نشوې، د خدای خبره دی ونه منله. دا د الله د رسول معصیت ته نافرمانی ده. الله رسول ته د غلا نه منع کړی وي، د غصب نه منع کړی وي، بیا دې داسې کار. او مثلا مزن کولی دا صرف د الله حق دی. روزه نه نیولی دا صرف د الله حق دی. حج چاونه کو حج کول دا صرف د الله حق دی. حل نه کول حج نه کول دا د الله حق ځای کول، دې کې د بنده حق نشته. لیکن چې کومه ګناه د بنده پکې واسطه ده هغه د الله حق هم دی، نو هغې سره دوه حقوق نښتي دي. الله جل شانه خپل حق یوازې چې د هغه حق ځای کړی وي توبې سره هغه معاف کړي، لیکن د پردې حق د توبې نه باوجود هم نه معاف کېږي تر څو پورې چې هغه کس نه معاف کړی یا حق هغه ته نه ادا شي. دا یو کس د 40 ورځو د مونځ نه کېدو باره کې تپوس کړی، د هغې په باره کې ما عرض کا چې نشست چا وکړه نو نه قبلېږي. دغسې ډېر اعمال ګناهونه ذکر شوي دي چې د هغې باره کې راځي چې مونځ یې نه قبلېږي. یو کس وایي چې د حکومت د طرف نه چې کومه قرضه خلکو ته ورکولی کېږي دا غشتل جایز دي او که نه، که دا قرضه په سود باندې درکوي نو دا غشتل نه دي جایز، او که دا لله فی الله درکوي نو اغشتی شي غریب سړی. یو کس وایي چې کله زمونږ په معاشره کې داسې کېږي راضینامه وي نو یو فریق په بل فریق یو فریق باندې په زور زبردستی ګډ یا بیز دا د جرمانې په طور باندې کېږي. په دغه صورت کې دغه خوړل څنګه دي؟ جرمانه تر اوسه پورې حضرات علما او مفتیانو د دې فیصله نه ده کړې، د دې حل نشته. جرمانه که شی وصولول د هغې خوراک نه دی جایز. یو کس تپوس کوي چې د مکې شریفې ړومبنی بانی څوک دی؟ ړومبنی بانی څوک دی؟ مکه شریفه د ښار نوم دی او په مکه کې د الله کور دی، خانه کعبه هغه د الله کور دی او د هغې د وجې نه ټوله مکه ارض مقدس دی، بلکې ټول جزیرة العرب. په بل ځای کې مشرک ذمي پاتې کېدی شي، لیکن په دې ټوله جزیره کې د دې یو کور د وجې نه مشرک نشي پاتې کېدی، هغه به بار وباسي. نو دا کور چې کوم دی د دې باره کې تپوس کولی شي، لیکن د مکې د ښار نه. او دا کور اول فرښتو جوړ کړی دی، بیا آدم علیه السلام، بیا دا سیلابونو سره وران شوی نو ابراهیم علیه السلام ته الله پاک حکم وکړو او د بنای ابراهیمی یعنی د ابراهیم علیه السلام د دې کوټې خانه کعبې د تعمیر تذکره الله جل جلاله په قرآن پاک کې کړې ده. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ چې کله ابراهیم او اسماعیل علیه السلام د دې کوټې د بیت الله بنیادونه اوچتول، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، نو دا الله حکم منلو او دې سره سره دام وی چې یا الله زمونږ نه د عمل قبول کړي. دا تواضع ده، دا عاجزي ده. نو ابراهیم علیه السلام چې څه وخت دا بنیادونه روچتول نو دلته دیوال نو، کاڼې نو، د شګې یو ډېری و، او چې کله هغه شګه لرې که اخوا دېخوا ځای وکنستو نو لاندې کاڼي راووته. ځکه مفسرین دې ځای کې فرمایي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، بنیادونه چې کله اوچتول نو دا بنیادونه مخکې نه و، بیا د دې بنیادونو د پاسه بیا دیوالونه د خانه کعبې شروع شوي دي، بیا ابراهیم علیه السلام د دې بنا کړي ده. بیا په دې کې تعمیر او فرق راغلی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې سیلاب سره دا کوټه ورانه شوې وه چې کله هغې ته مبارک ته لا نبوت نو ملو شوی، نو بیا قریشو په حالت د شرک دا خانه کعبه جوړه کړې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم هغه تعمیر کې حصه اخیستې ده، د خپل خپلوانو سره به کاڼي راوړل او په هغې کې به یې کېښول. یو کس تپوس کړی د قرآن مجید رحیل چې مات شي په هغې څه کول پکار دي؟ که هغه لرګی وسوځي او هیره یې په اوبو کې واچولی شي یا یې خښه کړي؟ قرآن کریم د ریل هم ادب پکار دی، لیکن د هغې حکم د قرآن پاک په شان نه دی. که هغه مات شي رغېږي نو روغې کا، او که نی نو هغه په بل استعمال کې راوستی شي، خو بې ادبي کول نه دي پکار.
استعمال کې ال راوسته شي چې ستا خپل ملکیت. بل تپوس کړی دی چې د جمعې په شپه باندې په قبرونو باندې اگربتی لګول دا سفیدا ورکوي او که نه هیڅ فایده یې نشته او فضول مال اسراف او تبذیر دی. او قرآن کریم کې الله پاک فرمای ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، چې څوک تبذیر کوي فضول مال خرج کوي دا د شیطان رونه دي. صاحب قبر ته هغه کې سفیده نه رسیږي. بل تپوس کوي چې د جمعات لرګي چې زاړی شي یا سامان وغیرہ پاغه څه کول پکار دي، هغه په څه طریقه باندې هغه یا د هغې قیمت بیا دوباره په جمعات لګول پکار دي. یو کس تپوس کړی دی که چېرې نږدې رشته دار هغه دیندار نه او ژوند یې ګډ وډ وي نو آیا د هغه سره هم صله رحمي یا مالی تعاون کول پکار دي؟ او د هغه سره چې ضرورت پیښ شي مسلمان دی نو تعاون وسره کو، تعلق وسره ساته. لیکن چې کوم ټیم کې ستا په دین باندې دا خپروزي مثلا د هغه مال له حرامو دی او تا ته دعوت کړی نو ته هغه مخره، او چې کله هغه تا ته ضرورت پیښ شي بیا د هغه سره تعاون کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تا تپوس شو چې یا رسول الله زما مور مشرکه د صحابیه تپوس زما مور کافره د مشرکه ده چې هغه دلته کې ما څخه راشي ما کرا نو زه د هغې صله رحمي کولی شم، د هغې سره ښه کولی شم. مطلب دا دی چې خوراک سکات تحفه هدیه ورکول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل چرته په مال غنیمت کې ریخمینه کپړه راغلی وه، هغه ریخمینه کپړه یې تقسیم کا، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یې ورکه، د هغې په برخه کې چې کومه ورسېده نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه رالو وی چې یا رسول الله تاسو ماته د ریخمینه کپړه راواستوله او رامک، او حالانکه یو ځل د جمعات سره بهر د ریخم جوبه خرڅېده، ما تاسو ته ووی چې دا د جمعې دپاره والی چې په جمعه کې اچوئ او یا د اختر مزد دپاره اچوئ او یا تاسو څخه ملمانه راځي وفود د هغې دپاره اچوئ. نو تاسو ما ته وفرمایل چې نه دا ریخم د سړو دپاره حرام دي، نو ما ته م دا ریخم ولې راواستول؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما خو تا ته دا نه دي ویلي چې ته اچوه، یعنی اچول یې حرام دي، باقی د ریخمنی کپړې مالک جوړېدل دا جایز دي. لکه یو سړی د دکان کې ریخمینه کپړه خرڅوي نو کاروبار یې جایز دی، لیکن هغه خپله ځان ته جوړه نشي جوړولی، زنانو دپاره جایز دي. یا یو سړی دی هغه زرګر دی او د زرو دکان دی زر خرڅوي نو زر خرڅول غشتل جایز دي، لیکن دی بنګړي واچوي په لیچو کې د زرو یا په غوږونو کې والی واچوي، پخوا به د نیازبینو ماشومانو ته خلکو د زرو والی اچولې، یا په غاړه کې لاکټ واچوي یا په لاس کې چې کوم نه یو بنګړی غونې واچوي، زنځیر واچوي، بعضې هلکان اچوي، دا حرام دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته ماچو ستا مکه کې تا سره که بل څوک کافر او مشرک وي هغه ته یې ورکه. نو عمر صاحب وایي چې زما په مکه کې یو کافر رو نو ما هغه ریخم هغه ته واستول. نو دې نه معلومه شوه چې صله رحمي د کافر سره هم کولی شي، لیکن د هغه سره به د کفر او د معصیت په ګناه کې شریک کېږي نه. بل تپوس یې کړی دی چې کوم رشته دارانو سره د تعلق په وجه باندې خپل اولاد یا په کور کې په ماحول کې فرق راځي نو د هغې سره تعلق ختمول څنګه دي؟ دا یو وهمي خبره ده، وهمي تعلق بیل شی دی، صله رحمي بیل شی دی، او د هغه په ګناه کې شریک کېدل یا د خپلو بچو پرېښول دا بیل شی. لکه پخوا به په کورونو کې ټي وي و نو هغه ټي وي ته ماشومان ناستو نو یو کربو بل کربنو نو د بل بچي والته لاړل، نو بیا به مونږ څه کول؟ دې کس به هلته ماشومان نه پرېښول، لیکن ده به د چا نه قرض پور راواغشتې او ټي وي به ورته راوړو، بیا به د په خپله کمره کې کېښودې دلته یې ګورئ. دې نه معلومه شوه چې ستا هلته ماشومان نه پرېښول د الله دپاره نو، بلکې دا د متبرۍ د وجې نه و. ته ځان دومره لوی ګڼې چې زما ماشومان هغه کره څنګه لاړل، نو دا ګناه د پاسه ګناه شو. یو کس وایي چې زما یو دوست دی، هغه ډېر مطلبي انسان دی او زما زړه غواړي چې د هغه سره دوستي پرېږدم او همیشه دپاره هغه سره دعا او سلام پرېږدم. زما دا طریقه څنګه ده؟ دا ټیک نه ده. هغه ستا مسلمان رور دی. نو ترمذی شریف کې حدیث دی، احبب حبیبک هونما عصا ان یکون بغیضک یوما ما،
وابغض بغیضک یوما ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. دوست سره دوستیم دومره پاله چې لګه لګه ډېر دننه منه نوځه چې مثلا د خپل کور والا پړدا د هغه نه ماته کې او داسې رانه نوځي هغه چې بیا ته خلاصېدی نه شي. او دشمنی چې کې نو هغه هم داسې مه کوه چې بس د یو بل پسې وسله ګرځوئ ټوپک ته واچوي چې زه دې ولم او هغه وایي چې زه دې ولم. نو داسې نه. نو دوستي چې کې نو هغه هم داسې مه کوه چې بیا ورسره بلکل پکې دننه لاړ شي نه نوځي. داسې دوستي داسې تعلق چې د یو مسلمان د بل مسلمان سره هغه کو جایز خبره شو هغه کو سلام په باندې شو، لیکن یا داسې دوستی کول چې پکې دننه لاړ شي او یا بیا داسې تعلق پرې خل چې سلام اچي جواب نه ورکړي یا ته باندې سلام نه شي دا ټیک نه ده. د څه ګناه د وجه نه داسې کولای شي چې هغه په ګناه کې مبتلا وي. یو کس وایي چې زما مثانه کمزوري ده او زه اودس ماته وکم لیکن د هغې نه پس هم بیا اودس اوچوم او د هغې نه باوجود هم زما کپړې کله کله ناپاکې وي. په دې حالت کې زما موس کېږي که نه؟ تا دپاره یو طریقه کول پکار دی بیا دې موس کېږي. هغه دا چې ته ځان ته لاندې ستړه نن سبا خو تیارې پیمپرې خرڅېږي نو لویې مچۍ او واړې مچۍ ته مریض یې معذور یې ته هغه اچوه او په هغې کې څه شی کېده که خپل انتظام پکې وي نو ډېره ښه ده. نو هغه د څاڅکو د متیازو هغه به هغې کې ځي او چې کله ته موز وکې نو دغه وخت کې وخت داخلېدو نه پس اودس کو ځان پاک کا په موز باندې ودرېږه. که په موز کې ستا څاڅکي راځي نو خیر دی او هغې سره ستا موس کېږي. لیکن ته یو پیمپر ته واچې او هغه بیا هفته پورې تا سره نښتې په هغې کې نجاست پروت وي ډک ډوک وي نو دا ټیک نه ده. یو کس وایي چې د جینۍ مور 2 تولې مطالبه وکړي او مجلس د نکاح کې صرف د نغدو روپو ذکر وشي او د سرو زرو ذکر ونشي نو آیا دا نکاح کېږي او دا مهر ټیک دی او که نه؟ نکاح وشوه او دغه مهر درست دی او که د جینۍ مور مطالبه کوي نو مهر مهر واجبېږي چې کله د بل فریق هم ورسره راضي شي. مثلا د الګ کور یا الګ نه راضي کېږي او دې طرف د مطالبه ده نو دې سره نه کېږي نو د نکاح نه مخکې د فریقین دواړه په مهر باندې اتفاق رایې وکړي دومره مهر به در کوم او ټیک شوه هغې نه پس بیا نکاح تړل پکار دي. او نکاح دوران کې که چېرې تذکره ونه شي د ټولو څیزونو چې کوم وروسته ورکوي نو بیا هم نکاح کېږي. یو کس تپوس کړی دی چې آیا چرس کل هم حرام دي او چرس کل هم حرام دي ځکه چې چرسو کې نشه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی او د حدیث په نورو کتابونو کې هم دی او صحیح بخاری کې هم دی. فرمائی کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے او چرسو کې نشه ده نو دا هم حرام دي. سړی په ځان نه پوهېږي. یو کس وایي چې په موبایل باندې چې چا سره کومې جینۍ سره کویدن شوي وي نو هغې سره خبرې اترې کول دا جایز دي او که نه؟ د نکاح نه مخکې نه دي ټیک، د نکاح نه مخکې نه دي ټیک او چې نکاح وشي نو بیا کولی شي. خو دې سره سړی کمزوری کېږي او کله کله چې نکاح وکړي نو بیا د ښځې د حقوق ادا کولو طاقت او قوت په دې سړي کې نه دا کوم چې ډېر ګپ شپ لګولی نو دا سرمایه جمع کول پکار دي او چې کله نکاح وشي د هغې نه پس بیا استعمالول پکار دي. بلې دا ویلي چې کم از کم حق مهر څومره کېښول پکار دي. حق مهر مقدار متعین نشته، متعین مقدار نشته، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې عام مهر چې به مقرریدونو 400 درهمه بو 400 درهمه. اوس د هغې حساب کول پکار دی چې څومره حساب یې جوړېږي د سپینو زرو 400 درهمه هغه حساب باندې کېښول پکار دی. لیکن که په کم باندې فریقین راضي شي نو ټیک. یو کس وایي چې کونترې الوزول څنګه دي او د بل چا کونترې نیول او هغه خرڅول دا څنګه دي؟ کونترې الوزول دا ټیک نه ده، دې نه منع فرمایلی شي. د لوط علیه السلام د قوم په باره کې راځي چې هغې کې یو بد فعل خو موجود و هغه مشهور دی لیکن په هغې کې نور هم څه خبرې وې. په هغې کې یو دا وه چې نکریزې به یې لګولې په لاسو خپو سړو. زمونږ په دې پښتنو کې هم په بعضې علاقه کې سړي په لاسو باندې نکریزې لګوي دا مکروه دي سړو دپاره. او کونترې الوزول دام په هغې کې و
چرګان جنگول، کونترې لزول، سپي جنگول، دا ښه عمل نه دی، دا فضول دی. او که په دې باندې بیا شرط مقرر شي نو هغه جواری ده او حرام دی. نو دا کونترې لزول داسې عمل دی چې دې سره سړی په غفلت کې پروزي. هر هغه کار چې هغې سره سړی د الله نه، د الله د عبادت او بندګۍ نه او د آخرت نه غافل شي نو هغه حرام دی. دې ته لهو ویلی کېږي. قرآن پاک دا لهو دا لفظ ډېر استعمال کړی دی، نو دا ټیک نه دي. البته کونتره ساتل جایز دی چې دا لوبې ورسره نه کوې، دا کاتې نه کوې او کونتره ساتې او هغه بال بچ سیوا کوي او هغه اګۍ راړي نو دا ټیک ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم بعضې حضراتو مارغان ساتلی دي. پیغمبر علیه السلام په هغې باندې نکیر نه دی کړی، خو یو دوو شرطو سره چې د هغې د ګرمۍ د یخنۍ انتظام کې او د خوراک سکاک انتظام کې، حفاظت کې، نو بیا ساتل جایز دي. بل د بل کونترې نیول او هغه خرڅول دا حرام دي. بل کونتره دې ونیوه، هغې مالک شته دی، هغه بیا ته ونیسې خرڅوې، تا ته پته ده، نو دا پردی مال خرڅول دی حرام دی. یو کس تپوس کړی دی که په کور کې قرآن پاک تلاوت ریکارډ شوی په دې انداز باندې ولګي چې توجه سره څوک اوري نه، کار روزګار کوي، آیا دا جایز ده او که نه؟ او دا تلاوت دې دپاره لګي چې شیاطین او منفي اثرات د کور نه ختم شي او په کور کې برکت وي. تا چې کوم وجه ذکر کړي ده نو دې کې دا تلاوت عبادت نشو بلکې دا علاج دی او د علاج دپاره داسې کولی شي، لیکن بهتر نه ده. او دا هغه تلاوت حکم دا دی چې دا ما کوم ذکر کو چې هغه ریکارډ وي، او که براه راست څوک تلاوت کوي نو دغه وخت کې بیا هغه نه اورېدل دا ټیک نه ده، بلکې اورېدل پکار دي. یا تلاوت کوونکي ته پکار دي چې هغه په ټیټ آواز سره په پټه باندې تلاوت کوي چې بل چاته آواز نه رسي.